د چمکنی بازارګړی ویلفیر ټیم افتتاحي تقریب په بازارګړی کې منعقد شو. په دې پروګرام کې د بازارګړی د نوجوانانو یو ګڼ تعداد شریک شو. مقررینو د چمکنی بازارګړی ویلفیر ټیم په اغراض او مقاصد باندې رڼا واچوله او د بازارګړی په اتفاق او اتحاد باندې زور ورکړو. په دې موقع باندې د چمکنی بازارګړی ویلفیر ټیم د عہدیدارانو ټاکنه هم وکړې شوه چې پکې مستجاب باچا د چمکنی بازارګړی ویلفیر ټیم صدر منتخب شو. حدیث شریف ته خیر الناس من ينفع الناس. زمون مقصد د بازارګړی ویلفیر ټیم جوړول مقصد هم دغه دی چې بهترین انسان هغه دی کم چې بل کس پکار راشي. نو چونکې دا بازارګړی ویلفیر ټیم زموږ جوړولو مقصد هم دغه دی چې زموږ دا ټول بازارګړي څومره نوجوانان دي دا د یو بل پکار راشي او د یو بل خدمت کې پیش وي او هر غم او خوشحالي دی یو ځای خپل کې مناوي. او زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم د خپل د بازارګړي ویلفیر ټیم چې دومره په ګڼ تعداد سره راغلل او زموږ حوصله افزایي وکړه. دا شی چې کوم دی په یو نیم هفته کې دننه دومره زر ډیولپ شو او زه دا حیران یم چې دا پتن لګي چې دا ودا باچا संभाली सिंगा माँ सर दा गम दे खुबाराल रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट के बिकरा नहीं करते. अल्लाह ताला बददे इमदाद कई چې کوم ضروری اغراض او مقاصد دی هغه دادی چې د سوکنو په سطح باندې او په سوکنو کې بازار غړی ویلفیر چې پاغه کې محله کسابان پراجګان زرګران بزرین آباد محله قاضیان او دغه مختلف محلي دي د دې د خیر خېګړې د پاره کارونه چې کوم دي دا بکیږي د دې د فلاح او بهبود د پاره به کارونه کیږي. تازه ما تقریر کې دام واوریدل چې راتلونکي روزه ده موږ له الله توفیق راکړي چې موږ په دې کې خلکو سره د رمضان پیکج څخه پروګرام وکړو. دغه شانتي یتیمان ماشومان دي هغه د کپړو د هغه د امتحان نه پس د کتابونو کاپو چې د کتابونو ګورنمنت ورکوي. بعضي پرایویټ سکولونو کې سبقونه وي هغه له د کتابونو دغه غمو د کاپو غمو. نو دغه ټول زموږه اغراض او مقاصد یو نچور سمندر به تپکوزه کې نعمت سبحان سے بن کما هغه دغه دی چې د غریب خدمت بازارګړی ویلفیر ټیم دا چې موږ یو خپل بازارګړی د لپاره یو ټیم جوړ کړو. دا موږ ډېر یو زوړ خواهش چې په بازارګړی کې داسې یو تنظیم جوړ چې دا زموږ د غریبو خلکو کارونه کېږي. د بازارګړی خلک جی په هر دور کې پسپانده پاتې شوي دي او په وجه د دې چې په دې بازارګړی کې داسې یو مشر نو چې زمونږ هغه نمایي کړی وی او زمونږ د بازارګړي مخکې تللی وی. نو زه خو ډېر خوشحاله یم په دې خپل تنظیم باندې او د دې بنیاد د داسې یو کورنۍ نه کېښودی شو چې د هغې د مخ نه د دنیا آباده ده. موږ په دې فخر کوو چې دا بنیاد چې کوم دی مستجاب باچا ایښی دی سیدان دي موږ د دې قدر کوو بلکې ټول دنیا د دې قدر کوي. نو موږ په ډېر خوشحاله یو او انشاءالله جی موږ نه چې څه کېږي په دې تنظیم کې به انشاءالله موږ باچا سره یو د باچا ملګري یو. زه نن ډېر خوشحاله یم چې بازارګړی کې چمکنی ویلفیر بازارګړی تنظیم سازي وشوه
زه صدر سید مستجاب باچا له مبارکباد ورکوم چې د په ډیر ګڼ تعداد باندې د نوجوانانو کې اویرنس شعور راوستو او دوی په یو اتفاق او اتحاد باندې تنظیم جوړ کو او زموږ مشرانو کای جمیل صاحب او ماستر صاحب ډېر خپل خبرې وکړي چې دا چمکني بازار غړی ویلفیر تنظیم چې کوم دی دا غیر سیاسي تنظیم دی دا مونږه د مرستې په دغه راوتی چې مطلب د یو بل مټی شو او په بازار غړی کې کم کار وي په سوکنو کې کم کار وي پاغه کې مونږ هم حصدار شو او مطلب فلای کارونو کې یو بل مرسته وکړو. د سید مستجاب باچا شکریا ادا کوم چې هغه بازار غړی والا یو ځای کړ او ټول روغ وصل موچانو محله قاضیانو محله زرین آباد دا ټول موږ رايوځي کو یو مقصد د پاره نو مستجاب باچا د شکریا ادا کوم چې موږ ټول یوځي کو او خپل بازار غړی خپل مفاد د پاره موږ ټول یوځي شو ان شاء الله الله دې دې کامیاب کړي. سید مستجاب باچا په دې موقع باندې دراغله ملمنو شکریا ادا کا. نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی.